هاجي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني ها پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې علم الكلام ته علم الكلام ولي ویلېږي داګه اتو چې دا بیان شوی اوس مخکې دا خبره کوي چې دا تیرې چې کوم خبره اوس ولا چې علم الكلام هغه ته ویلېږي چې معرفت او عقاید دینیه من ادله تفصیلیه دا تعریف د علم الكلام چې نه نو دا د قدماء په نسبت نه قدماء په نسبت متقدمین علم الكلام والا چې کوم متقدمین دي دا غوي په نسبت دغه تعریف دی او د په هغه زمانه کې کوم چې متقدمین نو په هغه زمانه کې هغه د اسلام دفاع چنن دا کړی دا خو په هغه زمانه کې پای کې فلسفه چنن دا بګینه و داخله په هغه زمانه کې د دې دغه په زمانه کې متقدمین چې کوم کلامیین دي نو داغه په دا کې په علم الكلام کې فلسفه چنن نه و داخله او د فلسفي متعلق چې کومي خبرې دي لکه علم الطبيعيات او علم الالهيات دا خبرې دي دا په هغه په فلسفه کې نه وي بلې دا کې نه وي په علم الكلام کې نه وي او په علم الكلام کې په هغه ټیم کې چې په کم ډوي وي لکه روافض پکيو خوارج پکيو او خاص کر معتزله نو دا هغه معتزله ورته نه هغه دی قدماو جندا وکاو خورستو بیا په عباسی خلیفہ په دور کې عباسی چې کوم خلیفہ دا ای خلفاو په دور کې دا فلسفه د یونان نه عربی ته منتقل شوله دا فلسفه د یونان نه څخه منتقل شوله عربو ته منتقل شوله نو خلکو بیا په دغه ټیم کې فلسفي ازده کړي او دا کم معتزله چې کوم کنه هغه به خپل خبره اترې دا په فلسفیانه انداز کې به کولې نو خلک ډیر چې نه دا لکه دا و عقيدي ګډي وړي شو نو حاجت په شو د دې خبره چې دا مسلمانان دا فلسفه ازده کی او دا غویله د دې په هغه بل کم فلسفي هغه دلایل دی پیش کول نو مسلمانانو به دا خبره لازمي شولا او حاجت د دې خبره راغې چې دو فلسفه ازده کی او په دغه فلسفه کې هغه له جوابونه ورکي او د علم الكلام چې کوم خبرې دي او کوم دلایل دي آی کی دو دلایل نقلیه پیش کی دلایل نقلیه په کې پیش کی او د خپل مضبوط مذهب چلن دا ثابت کی او د دې لپاره په علم الكلام کې هغه فلسفه ورته نقله متأخرین چې کوم دغه کلامیین دي متکلمین پوښوي متأخرین متکلمین په کې څه داخله کړل فلسفه داخله کړل او دو پکې لکه علم الطبيعيات او علم الالهيات دای پکې داخله کړل او د څه لپاره پکې داخله کړل چې چونګې په هغه زمانه کې د فلسفي هغه رواج ډیر زیاتو او کوم چې باطل خلکو نه هغه فلسفه زده کړي وا او هغه فلسفه د یونان نه عربو ته منتقل شولا د خلکو عقیده به ګډي وړي کولې نه دو په فلسفه کې چې دی کنه بری علم الكلام کې دا فلسفي لا باسونه یعنی علم الطبيعيات او علم الالهيات په کې داخل کړل پوښوي هغه بری خبره باندې پوښوي نو د متقدمینو په کلام کې صرف لګ دلایل نقلیه په کې و نور خبره اترې په کې نه وي او هغه با رد کوو دغه معتزله او خوارج او متأخرین چې کوم فلسفیان دي دا دغه متکلمین دي د دوی په علم الكلام کې علم الطبيعيات او علم الالهيات دای په کې داخل کړی دي او دا شان دي ریاضیات په کې داخل کړی دي د دې لپاره چې لکه د دوی د باطل خلکو د نظریو دا ردونه وشي خوښ خو لکه په دې کې پای کې څه فرق دی چې د باطل خلکو پای کې دلایل نقلیه نه او بدی کې دلایل نقلیه دي سړي بګي دلایل نقلیه کبدی کې د دلایل سمعیه او دلایل نقلیه نه وي نو بیا پته نه لګیدلا چیرې دا فلسفه او کدا علم الكلام پوه شو دې باندې نو متأخرینو متکلمینو په علم الكلام کې څه شو ورنه کو فلسفه داخله کړله فلسفه او علم الطبيعيات او علم الالهيات دای بګي داخل کړل د دې لپاره چې دغه باطل خلکو رد شي او د دې سره سره بګي دلایل نقلیه بګي هم شامل شول پرې خبره باندې پوه شوي بیا یو خبره خدا د نن زما بل خبره دا چې لکه معتزله او بنیاد چې نه دا څنګه کې خدای شوی او دوی معتزله ولي وای نو یو واصل ابن عطاء دا یو کسو او د حسن بصري رضی رحمت الله علیه داغه په مجلس کې بناسو داغه شاګرد هادي حسن بصري خواته یو سړی راغی حسن بصري خواته یو سړی راغی لکه قصه ما ته وخت ده
دې حسن بصری خواته سړی راغې او ورته وی چې زمون په علاقه کې د خلک دي کنه چې هغه لوی لوی ګناهونه کوي لکه کبیره ګناهونه کوي کبیره ګناهونه کوي نو دا غي په باره کې سخت خیال دی پوه شئ ها او هغه دا خبره کوي کنه چې لکه یو ډله خدا ده چې لکه کم کسان لوی ګناهونه کوي هغه ورته وایي چې دا کافر دي لوی ګناهونه کوي نو دا سوې دا کافر دي او بل ډله دا د سړی چرای اندور دا خبره وکړه چې زموږ په زمانه کې زمونږ په علاقه کې چې خلک راوته لري چې کم کس لوی ګناهونه کوي یعنی کبیره ګناهونه کوي ناغو ته کافران وایي او نور خلک به راوته لري هغه وایي چې را کته مؤمنی کنه مسلمانی نو کته ګناهونه کوي کوا دا ایمان ته نقصان نه رسي دې مبارک استاسه خیال لري دې سړی ته پوښتنه کو د چاره حسن بصری رحمت الله علیه پرې خبره باندې پوه شئ نو حسن بصری رحمت الله علیه سوچ کوو چیر دې سړي له څه جواب ورکم دې سړي له څه جواب ورکم نو واسر ابن عطا دې به سره پاسلو او ورته وی چې لکه کم کس چې کبیره ګناهونه کوي نو د نه مؤمن دی نه کافر دی نه مؤمن دی او نه کافر مؤمن ولی نه دی دی مؤمن خو ځکه نه دی کنه چې لکه کبیره ګناهونه کوي او کافر ولی نه دی ځکه چې ایمان راوړل دی نو څه شی دی دې په مېز کې یو درجه په کې ثابت کړل لکه پوه شئ نو چې کله دا خبره وکړه نو دی حسن بصری وی دی واسل ابن عطا ته چې اعتزل منا دی خو زمونږ د جماعت نه وته دغه ندی ته معتزله وای د دې ندی ته سوې او د دوه عقیده دا چې مرتکب د کبیره دا نه مؤمن دی او نه سره نه مؤمن دی او نه سره مؤمن ولې نه دی کبیره نه مؤمن ولې نه دی کبیره ګناه او کافر ولې نه دی کبیره ګناه هغه پوه شو باندې نو د دې نه دوی ته سوې شول او د مشر نه څنګه دی واصل ابن عطا خودو ځان ته معتزله نه وای دو ځان ته اصحاب العدل والتعديل وای اصحاب العدل والتوحيد اصحاب العدل والتوحيد ځان ته وای څور ته ځان ته دا خبرې ټولې په کتاب کې شته لري تاسو ته خلاصو یم بیا کتاب کې به تاسو وورئ ان شاء الله دو ځان ته څوای اصحاب العدل والتوحيد اصحاب العدل ځان ته ولي وای اصحاب العدل ځان ته څه کوي کنه دوی چې لکه دا په الله پاک باندې لازم ده دا په الله پاک باندې لازم ده چې کم کس نیکی کوي د جنت ته بوزي او کم کس چې لکه ګناه کوي د وسط بوزي کافر ده دا دغه جهنم ته بوزي کم کس چې غلطي کوي ګناهونه کوي د وسط بوزي جهنم ته بوزي او کم کس چې لکه ایمان نه وړل او نیکی کوي د بشر ته بوزي نو دی وایي چې دا عدل نه نو زکه دوی ځان ته اصحاب العدل وایي سوي او اصحاب التوحید ځان ته څه کوي کنه چې دوی وایي چې د الله پاک لپاره صرف د الله پاک ذات قدیم دی او د الله پاک صفات دا قدیم نه دي د الله پاک ذات قدیم دی او د الله پاک صفات قدیمه نه دي دی وایي کله الله پاک ذات قدیم الله پاک ذات قدیم دی او کله الله پاک صفات هم قدیم شي نو تعدد د قدما او برش یعنی د قدیم شزونه به ډیر زیات بشي واښوي د دې وجینا دوی ځان ته اصحاب او دوی چې دا خبره توحید ده دوی چې توحید په دې خبره کې دي چې صرف د الله پاک ذات قدیم وګڼي د الله پاک صفات قدیمو قدیمه نه پوښوي ها موږ ورته دا وایي چې دا اصحاب العدل دوی چې عدل لاره موږ دا په الله پاک باندې لازم نه دي دا الله پاک خپل غوغه کټول عمر یو سړی کو وروږي الله پاک د باخره کریمه نصیب کی جنت بوزي الله پاک نو څه تاسو نشي کولای پوښوي او کټول یو سړی چې نه دا لکه ایمان راوړي او هر څه کوي او الله پاک ولو چې نیت خالص نه جهنم ته ځه نو الله پاک نو څه تاسو نشي کولای لکه دا ټول خلک دا الله پاک سړي دا الله پاک کومبه دا الله پاک خاندان دی نو چې الله پاک سغواړي د الله پاک په ملکیت دي الله پاک سغواړي کولای شي وزره هغه پوښوي او کس خبره کوله امیر صاحب دغه لکه نو مې نام تاسو کې دې شو پیژنې باز نو هغه وې دا کو کنه او یو مولوی صاحب خبره کول دا خبره وکړه چې الله پاک لکه دا قدرت ته یو انسان ټول عمر جنن دا کوپر وکي ګناونه وکي الله پاک ته چې دا مخاله می جنت ته ځه آیا یو سړی چې نامونځونه کوي نه کارونه کوي نه کارونه کوي الله پاک ته چې ته دوزخ ته ځه د څنګه الله پاک قدرت ته نو چې را قاعده ده خدا لکه قدرت شته او قاعده ده نه قاعده ده چې لکه کم کس ګناونه کوي د جهنم ته نه لکه قدرت به یو لکه کله چې وکړو موږ بس خفګي کله چې موږ ټول مرزان لکه
ګناهونو باندې ګناهونو ځان کړای دوی خراب او نیکي باندې ځان کړای کو د څه به ډایرک لړ شي نشي کوون باندې باندې پوه شو تاسو ها نو دا خبر اتر نو تاسو باندې پوه شو دوی ځان تاسو وای اصحاب العدل والتوحید ځان دوی اصحاب العدل ولې ځان دوی دیو چې کم عدل دار چې کم کوس ګناه کوي نه دی الله پاک څه ته بوزي او کم کس نیکی کوي څه ته بوزي دا په الله پاک من لازم دی عدل دار او توحید ځان ته ولې وای دا الله پاک ذات قدیم دی او صفات یې سری قدیم نه دي دوی کله صفات قدیم اومني نو بیا به څه چلو شي تعدد قدما برش صبر شي تعدد قدما برشي او موږ وایو کنه چې لکه دا صفات الله پاک چې دین دا قدیم دی دا الله پاک څنګه چې دا الله پاک ذات قدیم دی دا څنګه دا الله پاک صفات هم څه دي قدیم دي پوه او دا خبره توحید منافی نه لکه په دې خبره باندې دلایل جنین دا به روس راځي بیا دو په دې خبره کې جره کنه په دې علم الکلام کې دا خلک جنین دا ډیر زیات ورننه وته او دو لکه فلسفه چې کوم ناغو په کې هم ډیر زیات خبره اترې جن دا شروع کړلې او د دوی مذهب چې نن د خلکو کو خور شو د فلسفي را لکه دې معتزله او فلسفي څه کړو نو د خلکو د بل فلسفي را خبرې به کولې خوښ او دا فلسفي خبرې چې نن د خلکو ته کولې نو پدې کې د دې معتزله یو ابو علي جبائي مولا نو ابو علي جبائي او د دې ابو علي جبائي په دغه زمانه کې مسله اصلاح راغله اصلاح مسله د اصلاح دي د ویلېږي کنه چې د دې یو سړی راغی او هغه ته پوښتنه کو چې درې رونه یو ورور دې انده لکه مسلمانو او د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړو او دویم ورور دې انده لکه ګناګار او کافر د دنیا نه لاړو او دریم ورور دې نه دالکه پوړکوالي کومرچو پکې سمانه بوئږي درې رونه دي اول نه سره د ایمان په حالت کې دنیا نه لاړو تابعدارو او دویم کافر او ګناګارو د دنیا نه لاړو او درې څنګه پوړکوالي کومرچو دا کوم چې مؤمن او مسلمانو دې چرته لاړو جنت ته لاړو او کوم چې لکه کافرو نو دې چرته لاړو او کوم چې لکه معصومو نه دې لکه نه دوزخ ته لاړو نه جهنم ته لاړو نه جهنم ته لاړو نه څه ته لاړو جنت ته لاړو اوس دې اشعری چې کنه دې دغه نه دې ابو الحسن اشعری امام ابو الحسن اشعری دې ابو علي جبائي معتزلی پر دغه کې ناسو په درس کې ناسو او دا حسن بصری چې دې هم په خپل باندې سلوخ کال نه دې معتزلی خدا هغه لپاره خدای پاک سبو چې اوله کې ماته یو خدای خوب لیدل او بل دې نه په ځای کې دا خبر رااله دې سره په بای کې تاسو کو نو دې اشعری ورته ویلې ابو حسن اشعری چې دا دریم کس وای کنه دا ماشومو چې الله تاسو په وړوکوالي کې ولي وجلې زبري په وړوکوالي کې نه وجلم زبلو شیوه ما په پتا باندې ایمان مې راوړو جو زب جنت ته تلې دا خو اوس نه په جهنم کې ما نه په جنت کې ما ویږي به دې باندې نو الله پاک ورته فرمایي چې کته ما ځکه نه ویلو کړه کتل شیوه نو تا به کفر به دې کوو او هغه دوی ما ته پته چې ته په کفر کینو ما په وړکوالي کې مړکله وی دا خو صحیح شو خو کوسه کافر وای چې الله زه خو دې په دې جهنم کې ساتلې ما زه به دې په وړکوالي مړکړل جهنم نه کوی ساتلې جنت ته بنت لمه خو دې جهنم نه خو بچي وې کنه دې ابو الحسن اشعری ته دې ابو علي جبائي ته پوښتنه کو چې داغه بس حیران دریا نه پاتې شو دا ته وسه جواب ورکړم د دې امام ابو الحسن اشعری ته پته ولګی چې دا خبره لکاسه ګډه وډه ده او دا عقلي خبرې دي ادا خبرې صحیح نه دي خو هغه خبرې قتل بکاري کوم چې په قران او په حديث کې دي نو دې دغه معتزلهونه توبه وکړه او الله پاک دته هدایت نصیب کو پوښوي هغه باندې پوښوي نو دغه نه ابو الحسن اشعری د معتزله راوته اوس ګورئ تاسو دې سبق دا کوم خبره چې ما وکړه په لاول کې کنه چې د متأخرینو دا خبره ده چې متأخرین چې نه دا په کتاب کې په اخیره کې لکه اوس موږ کوم سبق وایو هغه اخیری ته به ځان رسو وهذا هو كلام القدماء او دا چې مخکې کوم موږ تعریف وکړو چې علم الكلام هغه ته ولګيږي چې ما يفيد معرفه الدلائل القطعيه ما يفيد چې هغه د ادله تفصیلیه او هغه احکامات ثابت شوی عقاید دینیه چې
چې د احکامات د ادله تفصیلیو نه ثابت شوي دا تعریف د قدماو په نسبت باندې دا تعریف د چاو په نسبت باندې ومعظم خلافیات او د ډیر زیات خلافیات او اکثر مسلې چې دا چا سره وي مع الفرق الاسلامیه د اسلامی فرقو سره وي اسلامی فرقې سو فرقې دي 72 فرقې وي ټولې سوې خبره کړو کنه چې 72 فرقې څنګه جوړيږي د معتزله سو دي 20 دي د خوارجو 20 دي او د معتزله روافض دي خوارج دي او معتزله 20 20 22 او بیا دا نور کوم کوم کېدلې وي مرجئه بګي سوري 5 او نجاریه 3 او بل کوم کېدلې دي مشبهه او بل اهل سنت والجماعه دا ترې ترډلې خصوصا المعتزله خصوصا په دغه زمانه کې لکه معتزله ډیرو لانهم اول فرقه انزغد اولنيه فرقه اسسوا قواعد الخلاف چې دو بنیاد کې قوله د اختلافي قواعدو لما ورد به ظاهر سنت چې وارد شي باندې باندې ظاهر سنت وجرى عليه جماعت الصحابه او تری جاری کړی دی باندې باندې یا جاری شي تری دی باندې جماعت صحابه او رضوان الله اجمعين في باب العقائد یعنی دو اولنې هغه جماعتو چې د اهل سنت والجماعت نه اوریدلیو وذالک او دو تری هغه دوی معتزله ولي وای نو داغي وجه بیان وذلك لان رئيسهم واصل ابن عطاء چې دوی هغه مشهور واصل ابن عطاء اعتزل عن الحسن البصري دا واوړې د چانه ويقرر او دا تقریر وکړو چې ان من ارتكب الكبيره چې کوم انسان څوک کبیره ګناه کو نو ليس بمؤمن ولا بكافر نه مؤمن دی نه سره ويثبت المنزله بين المنزلتين او د دوو منزلو په منځ کې بل څه منزله ظاهر کو یعنی د کفر او د اسلام په منځ کې یو بل خبر ظاهر کړل چې نه کافر نه مسلمان نه په منځ کې واسطه ثابت کړل فقال الحسن رحمت الله عليه قد اعتزل عنا چې دا موږ نه واوړېدو معتزله شو نو فسم المعتزله دې څه ویل کېږي الګا بوښوي انور که څه یاد لګنه چې سړی راغی چې دوم په علاقه کې خلک دیندا بیا چتای وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد او دو ځان د خپل باندې سوي لقولهم بوجوب ثواب المطيع څنګه دو قول داده چې مطیع تا یعنی تابعداري کوونکی د ثواب ورکول په الله پاک باندې سړي واجب دي ويقام العاصي على الله تعالى او بګونانګر باندې الله پاک ته عذاب ورکول سړي ونفي صفات القديم او دي اصحاب العدل وي او اصحاب التوحید ورته وي ونفي صفات القديمه عنه چې دو نفي کید الله پاک نسو صفات قدیمه پوښښ به معنی ثم انهم توغلوا في علم كلام بيادو پر علم الكلام کډیر زیات ورننه وتلو وتشبثوا بازيال الفلاسفه او دو ونی ولي تشبثوا په مضبوطیا سره ونی ولي اغه لمن د فلاسفه في كثير من الاصول والاحكام پډیر اصول او احکام کې وشاع مذهبهم فيما بين الناس او د دې فلسفه یعنی د کوم چې معتزله او کنه معتزله او فلسفه ذکرله خلک گمراه کول نو د دوی د مذهب په خلکو کې خور شو وشاع او خور شو مذهب د دوی د خلکو په منځ کې الى ان قال الشيخ ابو الحسن الاشعري تدیب ورچوي ابو الحسن الاشعري خپل استاد تا استاد نو ابي علي اجوباي سي ورته وي ما تقول في ثلاثه اخوه دا د دې ورونو مبارک سوي ما ته احدهم مطيعا یو داونه مرشو سو والاخر عاصي او دویم نافرمان والثالث دریم معشوم فقال ناوي ان الاول يثاب في الجنه او لید به ثواب ورکولېږي والثاني يعاقب في النار او دویم ته عذاب ورکولېږي والثالث لا يثاب ولا يعاقب ادریم چې نه ته باندې ثواب ورکولېږي نو ورته عقاب ورکولېږي فقال الاشعري فان قال الثالث چې دریم وي یا معشوم یا ربي لما امتني صغيرا یا الله ذي مړکول مولې پوډو کوالېږي وما ابقيتني الى الكافر وما ابقيتني او ذي پاتې کلام ولینو باقي پاتې کلام دی ولینو الى ان اكبر ترتیب ورچ څه شی فاؤمن بك ما بدمني واطيعك استا تابعدار فادخل الجنه نو به څه داخل شوی فماذا يقول ربك نو استا رب سوي نو فقال او چې تقول يقول رب الله پاک بوي چې اني كنت اعلم منك بشک ما ته پته وستا انك لو كبرت کجریده شوی لا عصيت نو تا بس کړي وا فدخلت النار انت به څه داخل شي فكان الاصلح لك نو دا خبر ستاره پر ډیره غوړه وا انت موت صغيره چې ته څه ادي مسلې ته مسلې اصلاح ویلېږي څور ویلېږي اصلاح ورته ځکه ویلېږي چې کم کار د بندره پر ډیر زیات اصلاح ده برابر ده فقال الاشعري ورته وي
وان قال الثاني کجری دویم وی یا رب لم تبتني صغيرا یا الله زری په وړوکوالی باندې مړکول مولینو لالا اعصي لك چې ما نه فرمانی نه کړستا فلا ادخل النار او زمانه داخل شي چرته فماذا يقول الرب نو رب سوي فبهت الجبائي نو جبائي څه شو حیران شو وترك الاشعري مذهبه او اشعري رحمت الله علیه صبر خدو راغمن فاشتغل هو نو پس مشغول شو دا حسن بصری رحمت الله علیه ومن تبعه او هغه څوک چې د تابعدارو به ابطال راي المعتزله او باطل ول درای د چا و اثبات ما ورد به سنه او د ثابتول هغه چې په کوم باندې سنت راغلي او مزا علیه الجماعه او باغی باندې جماعت چې انداتله یعنی سنت نه ثابت دي او صحابه کرام کړي فسموا اهل السنه والجماعه نو مرغله شروع ته رسو الګه پوښو ویلې باندې ها نو ګوره باندې موږ یو داسې دي ته معتزله ولي وای او د معتزله بنیاد څنګه کې خودا شو او حسن بصری رحمت الله علیه څنګه دین راوړل اصحاب العدل او توحید ورته څنګه ولي وای پوښو ویلې باندې دا کومه خبره چې موږ وکړه چیرې کلام د متأخرین چې دینو د متأخرین باندې کلام څه ته وای اپات شو ان شاء الله ما تاسو ته په تفصیل کاوله ودل کتاب کې روسو ذکر کړی نو اپات شو ان شاء الله سبا وای